زه به مخکې د دې نه یو وړه غوندې پوښتنه وکړم که د اجازه د حقانیو طالبانو نه څه غواړي دې نظام سره یو ځای شي همدا خبره ده که نه دا د سولې کمیسیون هم همدې ته جوړ تاسې ما ته دا ووایي دې نظام کې فساد شته که نشته شته که نه ښه زه طالب یم ته چې خپله دې ځانه فساد تر دې ستوني نه دې اوښتی غر کې مات شته ګټه یې پکې د فاسد نظام کې ته خو اول ځان خپله اصلاح که لارې ته راشه سړی شه بیا ما راوله څه وایي ځواب یې راکړي راته دا ټولې خبرې به خواته جدا از بحث فساد بحث مبارزه مشروع چی است؟ ګوره اوس مبارزې مشروع ته راځو ما ته تعریف د امریکا او د روس کوی شي څه تفاوت دی په دین او عقیده کې وایه راته که د دوی په مقابل کې دا جهاد روان نه وي که نه نو راځئ بیا داسې حکم او فتوا صادره کړي چې دغه مخکې 2 میلیونه د روس په مقابل کې مړي دي ټول مردارې مرګ دي دا جهاد نه و څه شته د جهاد په نامه باندې چغې وهي بیرغونه جګوي مجاهد یو دام کړي دي قرباني مبارزه گروه حقانی و شما ګوره خبرې ته غوږ ونیسه زه د حقاني او د بل طرفداري نه کوم زما مقصد په بله نقطه کې دی ګوره زه خپله خبره درته کوم مبارزه گروه حقانی و شورای کلیتر چی میدانین آقای فرید زه د دوی سره هیڅ تعریف د دوی نشم کولی زه د دوی سره څه شناخت نه لرم نه د دوی غړی یم نه د دوی سخنګوی یم که کله زه د چا غړی شولم بیا د هغې ګروه به زه ټول تعریف وکړم دا څه وایي زه خپل دید داسې وایم چې هر اشغالګر قوت دا د ټوله دنیا واوري دا ګوره ما 100 ځلې دا خبره کړې اوس یې وایم هر خارجي اشغالګر قوت چې دلته راځي په دین په ناموس په عزت په سر په مال د خلکو تجاوز کوي په مقابل کې جهاد داسې فرض دی لکه مونځ په مونځ کې ګوره قصر راځي په روژه کې هغه به دا څه ورته وایي مسافر به تې خوړلی شي مګر په دې کې هېڅ ګوره نیروهای خارجي حاضر در افغانستان جهاد فرض است صبر وکړه زه به تا نه یو پوښتنه وکړم علیه نیروهای خارجی در افغانستان جهاد فرض است خو زه درته وایم صبر وکړئ ما خبره ته ما پرېږدې که نه آیا خارجي قوتونو ته په افغانستان کې د افغانانو وینه تویول جایز دي پرسش ته صبر وکړه با پرسش جواب نه پرسش ته په پرسش جواب ځکه در کوم ګوره که دوی ته خو څه درته صبر وکړه نیروهای خارجي حاضر در افغانستان خبره واوره زما څه درته وایم فارسي درته وایم که پښتو دا خلق یې اوري مشکل نیست صبر وکړه ما پرېږده خپلې خبرې که چېرته خارجي قواو ته په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانانو وینه جایز او روا ګڼي بالکل جنګي مقابل کې جایز نه دی که چېرته دا ناروا ګڼي مطلق فرض عین دی په مقابل کې د خپلې دفاع پوهېږې دغه حال حاضر کې درته وایم دا حال حاضر کې ته ما ته ځواب راکړه خارجي ته صبر وکړه ته نه پوهېږې زما په خبره باندې دا لیدونکي دي دا لیدونکو ته زه وایم چې اورم تاسو نه زه دا پوښتنه کوم چې که خارجي ته زمونږ وینه جایز وي د دوی په قول خو جهاد نشته که خارجي ته زمونږ وینه تویول روا نه وي موږ د خپلې وینې په بدل کې بالکل جهاد مطلق فرض عین دی چې څوک نه بې غیرته او بې ایمانه دی سپاس